ډېر عالمان د میندو د برکت نه کامیاب شوي دي. عبدالله ابن مبارک خو مور او پلار دواړو، لیکن زیات محنت د هغه په علم کې د هغه د مور. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیران و پیر صاحب څومره لوی بزرګ، دا ډېر لوی عالم و، د حنبلي مسلک عالم و. د ده یو تفسیر دی ما سره شته، تفسیر جیلانی ماته په شپږو جلدو کې دی. ډېر محقق عالم و، ډېر لوی صوفي او بزرګ انسان و. د هغه په دې بزرګۍ او په علم کې د مور حساب، د مور برکت. تاسو د سکول په کتابونو کې نه دی ویلي چې مور ورته وي بچې دروغ بنوي، او چې دی به کم ځای کې و نو مور به پسې پیسې ګرځولې. و یو کلي کې دی نو یو سړی راغی، وی وږی شوم ډېر زیات، سبق مې وی او د مور پیسې راته راونه رسېدې، نو دومره وږی شوم چې ډېر زیات. نو یو ځای ته لاړم، هلته واده. نو ما وی چې زه خو سوال نه کوم، او بې دعوته ډوډۍ خوړل خو هم ګناه ده. چا چې بې دعوته یو ځای کې ډوډۍ خوړه، رسول الله مبارک فرمایي دخل سارقا وخرج مغیرا، وی غل ورننوته او ډاکو ترې راووته، دا حرام ده. نو سوال خو هم نه کوم او بې دعوت هم نه خورم. نو د هغوی د کور مخکې ګرځېدم را ګرځېدم چې کاسې رحم راغی، ما ته وی چې راشه ډوډۍ وخوره. وی هغه دومره شوم پړق و که نه چې هغې ظالمانو په اتکو سره خلکو دروري زو ګډو دننه پرېښودل. وی بس مایوسه شوم لاړم بل ځای ته، وی هلته مړی شوي خیرات و. وی مې چې یاره سوال خو نه کوم او ګناه ده، بې دعوت هم نه خورم. نو خلک خو په دعوت راغلی دی. وی د هغوی د کوڅې مخکې تاوېدم را تاوېدم، وی چې زه ور ورسېدم یو سړي وي چې څه کې ډوډۍ خو خلاصه شوې ده په مخه دې ښه. وی مایوس رالم جومات. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څومره لوی سړی، وی جومات ته رالم او ډېر وږی وم، خېټې مې درد کړ. وی یو سړی جومات ته راننوت، روټۍ او ترکاري ورسره وه. وی یو ګوټ کې کېناست. ما خو دې سوال نه کوم چې ما باندې ډوډۍ وخوره، خو هغه سړی داسې ما ته چې زه ولیدم نو په بقو سترګو یې راته داسې د غوسې په حالت کتل. د قصده بعضې وخت ځان خطرې غوسه کي چې هسې نه دې رانه شي ډوډۍ را سره ونه خوري. وایي ما ورته نیغ نیغ کتل، وایي ما ته وایي چې ډوډۍ خورې؟ په غوسې وایي. وایي زه پوه شم چې ته غوسه کې خو زه موږی یم. ډوډۍ خورې؟ وایي ما چې اوبه خورو که نه. وی بس سړی په اړه تیاره کړه. وی راشه کېنه، ډوډۍ خوره. وی کېناستم. اوس ما ته غوسه کوي چې دې ډوډۍ یا ونه خوري یا زر پاسي. وی ما ته وایي چې ته کوم دی؟ په غوسه وي. وی ما چې زه خو د جیلان یم. هلکه زه خو هم د جیلان یم. هلته د کومې محلې یې؟ د فلانکې محلې. هلکه دا محلې خو زه مې یم. نوم دې څه دی؟ ما چې نوم مې عبدالقادر دی. وی خطې ضروري خفه نه شي ښه، دا ډوډۍ خو ستا ده. واله زه یې در سره وخورم اوس که نه؟ ما ورته چې تندي روڼ کړه، ته یې مه خوره زه به یې وخورم. زما څنګه ده؟ وایي ستا مور ماله پیسې راکړې چې زما بچې پلانکې علاقې ته تللی د علم طلب پسې او خرچه به یې خلاصي دا پیسې ولې یوسه. نو زه رالم د دې کلي په مدرسو کې مې وکتل خو پیدا مې نه کړې. جوماتونو کې مې چکر ولګاو خو جامې چا راته ونه ښودې. نو بس بیا وږي شوم. نو ستا مور چې کومې پیسې تاله راکړې وې هغې نه مې لږې پیسې یوړې او بازار کې مې روټۍ راواخېسته. مې دې جومات کې بیا زه وخورم. نو ډوډۍ هم ستا ده او پیسې دې مې وهله او که ما ته وې چې راسره وخوره نو ښه، که نه چې زه درنه پاسم مې چې نه راسره وخوره. ګوره دا د مور د برکت نه لوی سړی دی خدای جوړ کړ. امام احمد ابن حنبل والد صاحب د 2 کالو چې دی د 2 کالو چې پلار یې مړ شوی دی او څومره احادیثو عالم دی خدای جوړ کړ. د مرفوع او موقوف او مقطوع آثار او احادیثو د لسو لکو حافظ څومره لوی سړی. زه تاسو ته د هغه تاریخ نشم ویلی چې هغه له خدای څومره علم او څومره تقوا ورکړې وه. دا د چا د برکت نه؟ دا د مور د برکت نه. حسن بصری او زمور د برکت نه خدای دې مقام ته رسولي. زموږ په دین کې یو لوی تاریخ د زنانو دی چې زنانو څومره لوی محنت د دین دپاره کړی دی. دا کتاب د امام بخاري نه چې چا لیکلی دی، دا موږ سره هندي نسخه چې کومه ده دا د محمد ابن یوسف فربري دی.
هغه د امام بخاري ورراقې دا نسخه یې لیکلې ده د دې کتاب یوه نسخه یو زنانه هم ورې لیکلې ده مستقل بخاري شریف 2 جلده د امام بخاري نه د پردې نه پورې غاڼه اورېدلې ده او لیکلې ده ښځو خو ډېر لوی دین کې کار کړی دی ښځو چې څه کړي دي یو واقعه درته ووایم د زنانو لکه مولانا صاحب هم وایي دا خبرې وکړه دا دی چې خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه هغه زمانه کې د پاکستان هندوستان بنگلادیش دا یو ملکونه نو هغه د مشرقي بنګال او د مشرقي بهارت په سفر باندې د دین د خدمت لپاره وتی دا ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ په اجمیر شریف کې قبر دی تاسو یقین کوئ چې اوس هم د هغه قبر له هندوانو سیکان هم ورې دي اگر چې هغوی په غلطه طریقه دی خو قبر لی دی سړی نو دی چې د سفر نه واپس شو نو ناستو مور لی چاپي کوله مور لی په خپو زور کا سړی چې هر څومره لوی شي خو مور ته خو راټوټې او زه هر ځای دا وایم د مور او پلار قدر کوئ که خدای راضي کوي د مور او پلار په قدر د لنډه لاره د نورې لارې پته خدای لنډه لاره ده ولې رسول الله مبارک فرمایي رضا الله فی رضا الوالد او زموږ عالمان وایي چې والد خو پلار ته وایي خو په اعتبار د وصف اطلاق په سړي او ښځه دواړو کېږي ذو ولد او سخط الله فی سخط الوالد که مور او پلار دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه او که مور او پلار دې خفه کړه نو الله دې خفه کړه نو دا څومره چې تاسو دې مجلس کې ناست یې هلکه د چا مور او پلار جمدي دي یا دواړه یا یو لاس اوچت کې یا دواړه یا یو ښه اوس به داسې کار کوئ چې زما یو نصیحت به منئ چې چا دلته ناست دي هر ماسخوتن به مور او پلار له چاپي کوئ چاپي پېژنئ څه ته وایي زور نه پېژنئ ښځو له جوړ نه دی کړی او که ښځو له خلک کوي زما یو شاګرد و هغه ته مې هلکه مې دا ښځو له زور ویره مولوي صاحب ډېر خوند کوي چې زه له زور کوم ټوله ورځ یې وي لاسونه په باټینګڼو پرې کولو ستړي شوي وي او په خپو کې منډې تړلې والي وایي چې زه ماسخوتن کور ته راشم نو لا اول هغې له په لاسو خپو چاپي وکړم ایمان هم پکې وکړي کله کله نو ښځو له خو ډېر خلک کوي چاپیانې خو څوک ال وایي او څوک ال نه وایي خو مور او پلار له صرف او صرف یو 15 منټه یا 10 منټه مور له او یو 15 منټه 10 منټه پلار له په دې اوږو او په دې خپو به لږه چاپي کوئ لازما لاس اوچت کې انشاءالله دا به ټول کوئ دا به څه وشي پلار به خوشحاله شي مور به خوشحاله شي الله به خوشحاله شي مینه یو دې سره مینه زیاتېږي او که هغه راته دعا نه کړي وړه بیا راته دعا وکړي نو معین الدین اجمیري رحمت الله علیه مور له چاپي کوله نو مور ورته وایي بچې وی ډېر زیات خوشحاله نه وی مورې په دې سفر کې به ولې نه یم خوشحاله وی الله رانه ډېر کار واخېسته وی اویا زره کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل او اوه لکه بدعمله فاسقان زما په لاس بیعت وکړو خدای پاک نیکان کړل نو خوشحاله منې نو مور ورته وایي وی معین الدین بچې وی دې کې ستا څه کمال دی دا خو د خدای فضل دی خو کمال زما دی نو دی خو عالم و خیار وی ښه مورې دا راته ووایه چې ستا څه کمال دی په کوڅو کې منډې ما ووالې شپې ما روڼې کړې بسترې په اوږو ما وګرځولې شاګردانو او مریدانو خلک ما ته راغونډ کړل تقریرونه ما وکړل زه زه شوم د کور ښځې بچو نه زه بارم او ته وایې زما کمال دی نن به مې پوهېږې مور ورته وایي ولې زنانه دې دا خبرې واوري وی معین الدین بچې 3 خبرې واوره وی تا نه چې دا ملغلره جوړه ده دا لوی عالم او لوی صوفي دی نه جوړ دی او دا خلک دا دي ستا لاسونه ښکلوي او بیعت ته سره کوي علم دنه زده کوي تقریرونو ته د خلک بوځي او خلک ستا په لاس باندې دا بیعتونه کوي دا لوی عالم او دا ملغلره چې جوړه ده دا د خدای فضل دی خو زما برکت دی دا ما کړي دي ښه بچې ته ماشوم وې ستا خو لوبې خوښوي ته ماشوم وې تا خو سبق نه وې تا به جړل ما به د مټونې استاد له منګو ته سبق ورته وښایه تا به جړل تا خو منډې والې پټې دی به ما به بوتلې مدرسې ته استاد ته مې کېنولې چې درته قرآن وښایه دین ورته وښایه تا خو به جړل او ما عالمانو پسې ګرځولې او ما پسې بورقه په سر په دا کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم
چې خدای زما بچې لوپرانو سره کینني، غلط ماحول کې کینني، نشیانو سره کینني، دا خواري خو در سره ما کړی که ما در باندې دغسې پړې پرېښې وې نو تعلیم جوړېدی شوې، که ما در سره خواري نه وه کړې دا نه ملا جوړېدی شو. ما خو له خو تا پیسې هم ګټلې شوې خو ما ډېر ځان په بېکسۍ کې تېر کړ خو په تا مې علم وکړ. هغه وخت خو ستا علم ته شوق نه صوفیانو سره مې کېنولې دا ملغلر د نه جوړه شوه. منې که نه منې؟ یوه مور یې بلکل منه. نو خواري به مور د خپلو بچو سره کوي. پلار غریب خو سهار وځي ماښام را پیدا شي یا دوکان له ځي یا زمیندارۍ له ځي یا نوکرۍ له ځي هم تعاون کوي ښځې سره خو د بچي نه خو ښځه خبرېږي، ښځه به تربیت کوي. او یې بچې دویم هم واوره وایي چې ته د الله د دین دپاره وځئ نو زه دا دواړه لاس اوچت کړم او خدای ته سوالونه کوم چې یا الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت، خدای د ده په لاس و کافر مسلمانان کې او بدعمله نیکان کې زما لپې لپې د دعاګانې در روانې دي. او حضور پاک فرمایي چې د مور او پلار دعا د بچي دپاره خدای قبلوي. په دې مسله درته دعا کومه هسې خلک مسلمانېږي. وایي مور یې دا هم منه. او یې بچې درېیم هم واوره. درېیمه څه ده؟ وایي چې ته ماشوم یې او زما غېږ کې ما پی درکول نو داسې وخت کې تا له ما پی نه دي درکړی چې کوم وخت به زما اودس نو ما به اودس وکړم ته به مې سینې ته واچول. دا خواري مې سره کړې دا ملغلره جوړه ده. در حقیقت مور له پکار دي زنانو ته ټولو ته دا درخواست دی چې په خپلو بچو باندې مینه ولې د قرآن سره پیدا کړي، دین سره پیدا کړي. او تاسو ته هم دا درخواست دی چې زنانه په مدرسو کې داخله کې چې علم زده کړي او قرآن زده کړي. قسم دی د زنانه او غریبانو لمونځونه خطر دی. یو بوډۍ ښځه وه زه به یې په غېږ ګرځولم ماشوم یې لوی کړی وی ماشوم ډېره نیکه ښځه وه ښه ښځه وه. یو ځل مې ورته وویل تا ما ته مونځ تېر کړه. وایي تا ته مونځ تېر کړم؟ ما وی او که نه وګورو. وایي ما ستا د نیا نه زده کړې ما به امتحانونه مه کوه. مې خیر دی که نه زه به یې تا نه زده کړم که نه ته لږ ما ته واوره ځکه ما ته زنانه وایي چې مونځ یې ټیک نه دی زمونږ نه مني. چې مونځ مې پې په مینت تېر کړ نو څه وایي الحمد لله رب العالمین نه رحمانې نه رحیمې. وایي خدایا دا څه وی زرها مې ورته وایي مونځ دی د کفر الفاظ دي ښه نه دي د خدای نیکبخت دی دا څه کیسه مونځ. وایي ته ما ته مونځ ښې ماشوم مې لوی کړی اوس ته راپاڅېدې ما ته مونځ ښې دا مې منله. مونځونه غریبانان رسم نه ورځي. د ښځې خاوند حقوق نه پېژني. دا علم کې عالمانې کې چې د خاوند حقوق وپېژني چې خاوند سره به څنګه ژوند تېرو. د خواښې حق نه پېژني چې د خواښې په ما څه حق دی. او چې خواښې شي د انګور اکثر د خواښې او د انګور منځ کې جګړه شروع په ټولو کورونو کې. څه غلطي پښتانه وایي څه جرن دروان او څه دانې لم دی. څه غلطي د انګوري او که اکثره خواښې وي او کله د یوې غریبې او د بلې نه کله د انګور غلطي وي چې کور ته لاړه شي بس خاوند لمسۍ مور ته او ښځه سړسړی څه او پښتانه وایي وی خوره له او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی چې وادو کې بیا په ښځه په مور او پلار څوک څه کوي نو بعد سړی هم بې خوندی کوي د ښځې مني او ښځه هم کوشش کوي چې د دې خواښې باندې د خپل زوی بې اعتماده کړم او د دې خواښې نه د مور نه ولله تور کړم بانې ورته جوړی نو ډېرې انګیندې دا ظلم کوي. دا ظلم به نه کوې تا نه هم سبا خواښې جوړېدی شي. دا ظلم مه کوه. دا ماشوم چې نن تره چا ښه دی او د چا د برکت نه په دې کور کې مزې کوې دا د دې بوډۍ د لاسه دا خواري دې بوډۍ کړی دی دا بچې دې بوډۍ لوی کړی دی او په دې ستا په دې واده کې دې بوډۍ څونه ګډاګانې کړې دي څونه رانجې چولې دي څومره په خوله کې ګورې خار اچولې دي او ټولې نکري دې شاټ شي په بازار کې نکري دې پورې کوي او ګډېږي زوی له واده کو نو انګېد دې ظلم نه کوي د خواښې سره د سخر سره خاوند ته صفت کوي چې د مور قدر کوه چې مور د زوی نه خوشحاله وه د دې ژوند به ښي ته خاوند په مور او پلار کې ظالمې داسې کې خدای نه یېرېږي نو کله انګور دا کار کوي کله انګور ډېره ښي دا مونږ لیدلی دي او د سخر خدمت کوي او د خواښ هم کوي بوډۍ خدای لیونی کړي هلته په واده کې په چورلکونو ځان ستړی کړی دی
او دلته چې د چت هغه غریب په جیب کې یو سیو خدلی یو سی پټه جیب کې منډري په هغې لا صادر او واسکټ بیله جوړي چې مور مې ونه ویني خو که دې غریب چېرته پوستکي ولید وایي توبه وباس بادام په جرابه کې او په دغه کې پټ وړي ښځله چې مور مې ونه ویني خو که مور چې تر دیوال نه پورې غاړه د بادام او د غوس ټک واورېده اوهو بیا سبا خلکو ته څه وایي او دا ښځې شو په مور څه کوي او بیزو مې والا راوسته ټوله ورځ هغې سرې دا بادامونه دي چې ټرکونه راچلېږي او دا پیټېرې د سیوانو چې راچلېږي او په موږ پروا نه ساتي نو دا بوډۍ ټیک نه را زوی لمسی ښځې ته ګناه کوي دا جرابه مخ دې نیولې دي زړې پوسکې دا کار مه کوه دا ظلم دی دا زیاتې دی ته خپله لور نه لرې که ستا لور سره هلته کې ظلم کوي په خپله خواښې ته خفه کېږې که نه همدا چا لور د تا کره راغلې ده د زوی د مخه خیال به ساتي نو بعضې وخت خواښې روانې کوي او بعضې وخت انګور روانې کوي او بعضې وخت په دواړو کې روانې پیدا شي دا به نه کوي د شریعت خلاف انګور چې واده شوه دی به خواښې ته د مور په نظر ګوري او سخر ته به د پلار په نظر ګوري لیورونو نه په لرونو په نظر ګوري او لیور خو الموت هغې نه خو ستر کوي او خواښې به د انګور ته د لور په نظر ګوري سخر به ورته د لور په نظر ګوري خپل سوچ وکړه دا جینۍ دې هم سوچ وکړي چې که زما د مور او پلار سره خپل انګور ظلم کوي خفه کېږي که نه نو ته هم خواښې سخر سره ظلم ولې کوي او دا بوډۍ او بوډا دې هم سوچ وکړي چې زما لور سره بل څوک ظلم کوي تاسو خفه کېږئ که نه همدا چا لور ده که نه دا ماحول دا په څه ټیک کېږي دا په دې چې تاسو مدرسو کې جنکۍ داخله کې دین به زده کړي د ښځې خاوند حقوق به د خاوند حقوق د بچو حقوق د سخر خواښې دا به وپېژني نو زنانو ته زما دا درخواست دی چې ټول په مدرسه کې راشئ او داخل کې لوڼه داخلې کې خویندې داخلې کې تاسو چې حیا وپېژني پرده وپېژني د بیبي فاطمې نقشه وپېژني د حضرت عایشې صدیقې ژوند وپېژني هغسې ژوند تېر کړي دین زده کړي او بل ته وښایي دا ضروري دي نو بهر کې ما دونه وی چې د امام بخاري صاحب او د ډېرو لویو اکابرو په دغه کې په دې لوی محنت کې او په دې خوارۍ کې د میندویسۍ دي نو زنانو له بل پکار دا دي ټولو زنانو ته دا درخواست کوم چې دا ولې پکار چې پرده کوي ټچ موبایل دې بالکل نه استعمالي ښځې او پرده دې کوي او چې چا نه ستر وي هغې نه ستر خیال دې ساتي پردې خیال دې ساتي او په کور کې د حیا عزت ګورې چې علم وکړي زمونږ بعضې جنکۍ چې علم وکړي که نه هغې کې هم ګورې یو نشه پیدا کېږي بل نه رخصت اخلي لوی خدای جدائی دا یو بل نه رخصت اخلي لوی خدای جدائی دا د خویندو بیا کلا دا د نصیب کیږي د خویندو